د حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ تبلیغ او دینی تعلیم ښودل. مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ چې د کیسه د باب 5 نمبر باندې هم تیره شوې ده، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې هغه جومات سره کوم چې د ټولو نه لومړی د مینا په دره کې مسلمان شوی و، تعلیم او دین ښودلو دپاره لیږلی و. دی به مدینه منوره کې هر وخت تعلیم او تبلیغ کې مشغول و. خلکو ته به یې قرآن شریف ښودلو او د دین خبرې به یې ورته ښودلې. اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ صحابي دیره و او موقر ټولونکي مدرسې په نامه مشهور شوی و. سعد بن معاذ او اسید بن حضیر دواړه سرداران وو. دوی په دې خبره ناراضه شو. سعد او اسید ته وویل چې ته اسید ته ورشه او هغه ته ووایه چې موږ دا اورېدلي دي چې تا څوک مسافر ځان څخه راوستلی دی چې هغه زموږ ناپوهه خلکو بیوقوفان جوړوي او تېرباسي یې. هغه اسعد رضی الله تعالی عنہ ته ورغی او ورسره یې په سختۍ خبرې وکړې. اسعد رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې ته د هغه خبرې واوره، که چېرې ستا خوښې شوې قبول یې کړه، که د اورېدو نه پس دې ناخوښې شوې نو د منع کولو باک نشته. اسید وویل چې دا د انصاف خبره ده. خبرې یې واورېدې. حضرت مصعب رضی الله تعالی عنہ ورته د اسلام صفتونه ووایه او د قرآن شریف آیاتونه یې تلاوت کړو. اسید وویل څومره ښې خبرې دي او څومره بهترین کلام دی. کله چې تاسو خپل دین کې څوک داخلوئ نو څنګه یې داخلوئ؟ هغې ورته وویل چې غسل وکړه او پاکې جامې واغونده او کلمه شهادت ووایه. اسید هغه وخت ټول کارونه وکړل او مسلمان شو. دې نه پس دې سعد ته لاړو او هغه یې هم خپل ځان سره راوستو. هغه سره هم خبرې اترې وشوې. سعد بن معاذ هم مسلمان شو او مسلمانېدو سره خپل قوم بنو الشهل ته لاړو او ورته یې وویل چې زه ستاسو خلکو په نظر کې څنګه سړی یم؟ هغې وویل چې موږ کې د ټولو نه غوره او بهتر یې. په دې باندې سعد رضی الله تعالی عنہ وویل چې زما ستاسو نارینهو او زنانو سره خبرې حرام دي تر څو پورې چې تاسو مسلمانان شوي نه یې او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان رانوړئ. د دې په دې وینا سره د قبیلې اشهل ټول نارینه زنانه مسلمانان شول او حضرت مصعب رضی الله تعالی عنہ دوی ته هم تعلیم ورکولو کې مشغول شو. په دې کې لږ صحابه کرامو رضی الله تعالی عنہ دا عامه قاعده وه چې څوک به مسلمان شو هغه به مستقل یو مبلغ و او کومه خبره د اسلام چې به ده ته ورتلله د هغې خورول او نورو ته رسول د ده د ژوند یو مستقل کار و چې په دې کې به ورته نه پټي رکاوټ و، نه تجارت، نه پیشه، نه ملازمت.